الله تبارک وتعالى په خپل فضل و کرم سره خپل کور ته راوستو. مساجد دا د الله کورونه دي. وان المساجد لله. بیا حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي په تمام ځایونو کې احب البلاد الى الله المساجد. ځایونه خو ډېر زیات دي، د سیل ځایونه دي، سیلې دي، نیرونه دي، سمندرونه دي، ښایستهونې دي، بازارونه دي، هوټلې دي، پارکونه دي. خو په دې ټولو ځایونو کې الله ته چې کوم زمون خالق او زمون بادشاه دی، نو هغه ته په تمامو ځایونو کې غوره ځایونه دا مساجد دي. په دې وجه بعضې روایاتو کې راځي چې څوک د الله کور آبادوي که نه، الله دای کور آبادوي. نو د الله د کور آبادول په دوو طریقو سره یو ظاهري تعمیر دی. تاسو ته الله ښایسته مسجد درکړی دی، دا د الله لوی نعمت دی. ځکه د مسجد کې هر وخت یو نورانی ماحولي، د ملائکو ماحولي، منځونه پکې کېږي، نوافل تلاوت پکې کېږي. محترمو دا مسجدونه د دې ظاهري تعمیر الله رب العزت دې ستاسو د خطیب صاحب عمر کې برکت واچي. په دې ځوانۍ کې دله یو دا جنون لګېدلی چې بس د الله کور آباد کم. دا د الله په فضل و کرم سره کېږي. ډېر غټ غټ حیثیتونو والا خلک وي، خو د هغوی دا سوچ نه وي. او بیا د خوشحالۍ خبره دا ده چې د مسجد تعمیر چې صحیح العقیده خلک کوي که نه، نو د هغوی دا عمل قبلیږي چې عقیده کې ګند دی. هغه عام مسجد نه، که خانه کعبه جوړه کړي الله وي ما ته قبول نه ده. ابو جهل ډلې، ابو لهب دی ډلې دی د خانه کعبې تعمیر شروع کړو، الله آیتونه راولېږل ما ته قبول نه دی. او اصل خبره ده یو عمل الله ته قبلېدل دي. هغه یو جینۍ وه د هغې واده و که نه، نو ډېره خفه ناسته وه. نو نورو سهیلیانو ورته وي چې خلک خو واده ته خوشحالیږي، یو نوې زندگی شروع شي او تاله د زندګۍ غوند هغه لایف پارټنر دله میلو شي، خپل غمونه خپل خوشحالۍ ورسره شیر کې، او ته دونه پریشانې وګوره ته څونه ښایسته او مخ دې دونه ښایسته شوی دی، لاسونه دې ښایسته کړي، دا ښایسته جامې دا هر څه، نو ته ولې پریشانې؟ وی دا خو تاسو ته مزه درکوي زما جامې او زما دا میک اپ او زما دا زیب و زینت. زه چې د چا دپاره ډولۍ کې ځمه نو چې آیا هغه ته به خوښه راشم او که نه، چې هغه سره به مې کور سم راشي او که نه. نو اصل خبره خو د اعمالو د تعمیر د مسجد د الله په دربار کې د قبولیت ده. نو هغه مکی والا باره کې الله قرآن کې وحی راولېږلی دا زه نه قبلوم. ولې تاسو عقیده نه ده صحیح؟ محترمو بیا دې مسجد کې یو ظاهري تعمیر دی، یو باطینی تعمیر دی. اوس که یو مسجد ډېر ښایسته جوړ دی خو پای کې مسکونکي نشته، پای کې تلاوت کوونکي نشته، پای کې د الله قانون او د الله د کتاب بیان نشته، چې په مخ د ځمکه به د الله د کتاب نظامي. مونږ مسلمانان یو، مونږ ته الله شریعت را لېږلی، د شریعت مطابق به ژوند تېرو، د شریعت مطابق د قانون مطابق به دکانداری کوو، د قانون مطابق به خپلې فیصلې کوو. چې قرآن کې الله څه وایي؟ الله خو فرمایي من لم يحکم بما انزل الله
چې څوک د الله په قانون فیصله نه کوي او څوک د الله قانون نه مني، چې څوک د قرآن شریعت نه مني، دا خو کافر دي. دا خو د قرآن ډله فیصله ده. دا چې مونږ په تنهایی کې بیا سوچ کوو که نه، نو محترم مسلمانانو بیا د سړي په ځان باندې یره پیدا شي. نو دا به بیان کیږي په جماعتونو کې د الله دین، قرآن، شریعت. نو دام د جماعت آبادی ده. بیا محترمو زمونږ په دې معاشره کې د امامانو حقوق بیانېږي ډېر زیات. تاسو به اورېدلي د امام دا حق دی، د عالم دا حق دی، خو د مقتدي حق به مو نه اورېدلي. د مقتدي هم حقونه شته. په دې زه کله کله ملګرو ته وایم چې نیمګړې خبره مه بیانوئ. د مولا، د مصلي، د منبر، د محراب، د جومات حقونه دي. د مقتدیانو رایټس هم شته. ډېر ځایونو کې زمونږه ملګري حقوق والدین بیانوي، نو د حقوق اولاد نشته. حقوق والدین بیان شي خلک وجاړي، مشران هم وجاړي، چېرې بچي مې ډېر نافرمانه دي. خو د مشرانو د مقتدیانو حقوقو ته دا خو مونږه د خپلو ملګرو ته داسې هم بیانولی شو، خو په ګڼه کې ورته ځکه بیانو چې په مونږ باندې هم ذمه دارۍ شته. محترم مسلمانانو زمونږ د دین اسلام الله اعلان کوي الیوم اکملت لکم دینکم، دا مې تاسو لا کمپلیټډ کړی دی. نو چې کله دین اسلام زمونږ کمپلیټډ دی، دا په شریعت کې مونږ ته زمونږ د زندګۍ د هر شعبې متعلق مونږ ته په دې کې ګایډ لاینز بیان شوي. ګوره محترمو زمونږ د دین چې یو تن دی او هغه په لاره روان دی او یو ځای کې سپی دی او د هغه جبه راوتې د چکړې سټي تن دی اغوستی دی، ګرمي ده، هغه تن کوی ته کوز شو، په موزه کې وله اوبه راویستې، الله په دې عمل سره هغه وبخه. اوس ډېر داسې خلک یي که نه، داسې ځان ته داسې ډېر ایجوکیټډ ځان ګڼي او ځان سره ډېر غټ ګڼي. خاص سپي ته اوبه ورکړې پې الله وبخه. دا مونږ ته پیغمبر علیه السلام په دې کې هغه هیومن رایټس هایلایټ کا چې یو سړي د سپي خدمت وکړه، الله د هغه مغفرت نصیب کا. ته چې د بوډا پلار خدمت کې، ته چې د یو سپینګیري خدمت کې، ته چې د والدی خدمت کې، ته چې د عام د گاونډیانو. نبی علیہ السلام فرمایي یو زنانه ده پیشو یې ګیره کړې ده، پیشو سره زیاتی کوي، خوراک څښاک وله نه ورکوي، دغه زنانه جهنم ته لاړه، پیشو سره یې زیاتی کړی و. نو چې یو انسان د خپلې بیبي سره ظلم زیاتی کوي، چې یو انسان هغه د خپلې مور سره زیاتی کوي، که یو انسان د خپلې خوا خسخر سره زیاتی کوي، دا مونږ ته پیغمبر انساني حقوق ښه زمونږ په دین مونږ یاد وساتئ. محترم مسلمانانو مونږ په کلچر کې، په دستور کې، په کلتور کې، د زندګۍ په هره شعبه کې مونږه هغه سیلف سفیشنټ یو ښه، مونږ خودکفیل یو. مونږ غیرو خلکو ته نه یو محتاج، مونږ پیرنګیانو ته نه یو محتاج، مونږ یهودیانو ته نه یو محتاج، مونږ هندوانو ته نه یو محتاج. مونږ ته خو الله داسې دین راکړی. نبی علیہ السلام فرمایي زه تاسو په داسې شریعت پرېږدم ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها کنهارها. زمونږ په دین اسلام کې د ګاونډیانو حقوق، د لاري حقوق، د زناورو حقوق، د پیریانو حقوق هغه په 10 غنټې کې نه ختمېږي. خدا داسې دین دی محترمو. زمونږ په دې دین اسلام کې د مقتدیانو حقوق دي. یو پیره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چا شکایت وکړ چیرې چې زه مانځه ته راځم، خو زمونږ د قاري صاحب امام صاحب نه دی، دی په دې مانځه کې ښه خوږ شي. کله کله دا زمونږ کمی کوتاهي، نو څه کمی کوتاهي ستاسو وي څه زمونږ وي، نو یو بل ته به دواړه معاف کوو، دواړو د یو بل کمی کوتاهي به اګنور کوو. ګورې ښه هله به کار چلیږي. اسې نه مونږ ستاسو کمی کوتاهي راوالو، دغه مقتدي داسې او دغه پلان کې داسې او دا پلان کې داسې او پلان کې داسې، او دغلته تاسو چې دا امام داسې او دا مولوي صاحب داسې او دا داسې او دا داسې، د یو بل کمی کوتاهي به اګنور کوو. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي حدیث دی کل بنی آدم خطاء، د هر انسان نه به خطا کیږي. بس
هغه مشران وایي که نه انسان غلطی کا پتلا ہے ازویم پتلا نه دا انسان غلطی او کا پتیلا ہے دا خو د غلطو سمه یو پتیله ده د کوړي مدرسې جامع حقانیه ته چا خپل امام راوستو وی زمونږ د امام دا غلط کارونه کوي د پسې مونږ نه کیږي مفتی صاحب وی ښه فیصله به وکړو بلاول تاسو لړ شئ لکه 10 چردامو کې او 10 چردامې پې وکړه طالب ته وی قرآن راواله یو مقتدي راځي دی خو په دې قرآن لاس دی چې تا نه په ژوند کې دا غلطي نه شوې یو به وي ته ور مخکې شه بل به ته ته ور مخکې شه راځئ که نه تاسو به هم بلکل ملایکې نو امام به هم ملایکې مولانا بیلدیګر رحمت الله علیه وایي که نه وایي چې څنګه قوم امام یې هغه شانتي که نه نو موږ نه به هم کمی کوتاهي کېږي تاسو نه به هم کېږي نو نبي علیه السلام ته تن راغی د الله رسول زموږ د استاذ موږ له دا مونځ اوږد راکړي د نبي علیه السلام انداز ته نبی علیہ السلام هغه امام ته مخامخ نه وي ډایرک خدا د پیغمبر اخلاق مونږ کله کله ډایرک وي ته داسې کې دا زمونږ انداز غلط دی نبی علیہ السلام پاسې ده نبی علیہ السلام فرمایل پتا سو کې چې څوک مصلی ته مخ کې کېږي کنه نو مقتدیان ته چې فرض موس کوي ځان خپل نفل او سنت خو د کوا خو چې مقتدیانو ته مونږ ور کوي لګ لایټ مونږ ولا کوي ولې په مقتدیانو کې بسوک بیمار وي په مقتدیانو کې بسوک زل حاجت څه حاجت پسې براغلی عدل ته په تری مانټه پس مانځه کې به سورۃ یاسین ولا شروع کړي زموږ علاقې کې یو مولوی صاحب سار په موس کې سورۃ یاسین شروع کو یو مقتدی او سلام جار بس روزان ته حضرت منځو کې زوس اوس موس کوا هغه ته نو تختیدو نو په امام باندې حقوق دي د امام په ذمہ دارو کې یو دا خسته جمعه جوړ شو نو د دې سره متعلق مونږه راغلیو د مردان نه دلته دا قاری صاحب دی خواته سورځ مو شوي مشورې مو کولې چې دا جمعات خسته جمعات دی او د سواد خلک او دلته دا کوم چې کاروباري خلک دي دکانداران دي د دې ډېر دیندار او مذهبي خلک دي په قرآن په شریعت په دین په قانون په دې مین خلک دي داسې بزرګان دا چې ناست دی د دې مخ ته په کتو کې ثواب دی ښه دې پټکي ته په کتو کې ثواب دی قسم په الله ځکه زه چې داسې پټکي وینم که نه ما له ګوره د نبي علیه السلام پتې مکې ته راتګ را یاد شي چې نبی علیہ السلام مکه فتح کوي را روان دی په مکه کې به قانون رایج کوي حدیث پاک کې راځي چې د نبی علیہ السلام په سر باندې وعلى رأسه عمامة سوداء تک تور پټکی والے وخا محترم مسلمانانو قاری صاحب سره مصالحه کوله چې داسې یو افتاواری پروګرام ویکلی تبه ناستې که نور مسلمانانو سره وخت نی نو دا برادر محترم به درته ناستي مونږ نن وی مونږ به بسم الله کوو نو قاری صاحب ته به راته ناستې او دا حافظ صاحب به راته ناستې زه به دوو کسانو ته بسم الله وکړم او بیا همدغه ترتیب کوئ مسلمانانو ته به وایو چې راځئ نو هغه ترتیب داسې وشو چې سنډه د اتوار په ورځ باندې ماښام مانځه پسې به 10 منټه قاری صاحب هغه کله د تجارت مسائل کله د دکاندارۍ مسائل د کرایې مسائل د قرض مسائل زه یو پیره یو میډیکل سټور ته ورغلم مې پلان کې قسمه دوایي شته ما ته وایي مولوي صاحب دوایانې را سره سټور کې ختمې شوي وایي اکثر خلکو رانه قرض وړي دي یو کال وشو او پیسې نه راکوي نو دا څونه بده کار دی دی خو دغه دوکان غریب شاړ شو نو د قرض متعلق مسائل دارنګې یو بل سره معاملات لین دین کول هغې کې لیکل پکار دي څه پکار دي ته چا سره پارټنرشپ باندې تجارت ملازمت کې څه بزنس کې پراپرټي کې دا ټول زموږ په شریعت کې شته نو دا قسمه متعلق مسائل با زموږ دا مشر عالم دی بهترین عالم دی جذبه لري خدمت سوچ کوي چې دا ځای آبادي تاسو د پاره منډې تړلی وي کني خپل الحمدلله مالی اعتبار سره هغه د جومات د خلکو تنخواه ته دې څیزونو ته نه دی محتاجه خو د ستاسو فکر غم دی ورسره پلار ولا د ذمہداري حواله کړې ده چې ته به دا دین خلکو ته بیانې نو تاسو به په دې کې پوره کوآپریشن کوئ انشاءالله خوښه مو ده که نه د اتوار پر ورځ ماښام زیات نه زیات 10 منټه یا 2 منټه پې سیوا
او تاسو به سره خپل مرګرو تم وای چې بای ار اتوار را روان اتوار ته به چارباغ یو بهترین سکالر دی پی ایچ ډی ډاکټر دی ډاکټر سعید شاه صاحب تاسو به په میډیا باندې ګورئ او ډیر لري لري خلک خوخی بهترین سکالر دی نو را روان اتوار ته خو باغی راځي ان شاء الله هغه د پارم پورا کمپینو چلوي چې زیات مرګري شریک شي او شاید چې بل اتوار ته بیا د قاری صاحب یا هم د ډاکټر صاحب بل اتوار ته مراشي ځکه چې هغه ته مونږه بیګا ورغلیو چې تاسو ابتدا کې داسې دلته دا کار روان کې الله رب العزت دې مونږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کی نبی رسول الله فرمایي دا دعا سار او ماخام درې درې کرات وای رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا دې کې ګوره زه رضایم په دې ربا چې ته مې رب منلی وبالاسلام دینا او زما قانون زما د جون تیرولو لار دا اسلام دی دا شریعت دی او محمد علیہ السلام میں رسول دی نو محترم مسلمانانو مونږ نه عالم ارواح کې وعده اغسته شوی و الست بربکم نو کله چې د انسان د دنیا پیریډ ختم شو د برزخ د قبر پیریډ شروع شو ال تړمبي تپوس کیږي مر ربک ما دینک په کم قانون چلیدلې وي تا سره د قران قانونو د شریعت قانونو کنا د هغه د پیرنګیانو په تور قانون چلیدلې وي ما دینک او تا پیغمبر سو هم د دې خبرو مذاکره په دې کې کیږي الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کی دا سکه مرګري چې راغلي د څنګه خدا خبره مخوخه ده کنه د اتوار د ماخام مخوخ دی کنه بل ټیم تاسو نم چې پکې راي واغستی شي د اتوار دا کم چې دا ټیم ما نه خبره وګد شو آینده به د 10-12 منټه خبره نه سیوا کیږي ان شاء الله خو تاسو به کوشش دا کوئ چې زمون شاپور شیخ القرآن رحمت الله علیه نه چاته پوس کړو وی دا اوټ چاته ورکو هغه ته دا ګیرو والے دی ګیرو والا تا ورکو دا بی ګیرو والے دی بی ګیرو والا تا ورکی اسه دا غب شپ خبره ور سره کوله نو زه تاسو د وایم چې دا مشران بدن سره مشران راولې دا نوجوانان سره خپل نوجوانان مرګري راولې یا الله پاک زمون د افتتاح په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کې اے رب ذوالجلاله دا قاری صاحب ډیر په اخلاص سره دې ځکه ستاره د کور د آبادولو کوشش کوي اے رب ته دې په کورونه کې خوشاله نصیب کړي رب د دې والد محترم ته شفاء کامله عاجله نصیب کړي رب دا کم ملګری کې ناست رب دی خو نما پیژنې خو ستا د دین خبرو ته کې ناست رب دی خو دې پټکی ته کې ناست چې دا پټکی والا ناست د دین خبرې وکړي نو اے رب دې ډیر خیرونه ورکړي رب زندګو کې برکت واچي زمونږه دا مشر مونږ خو صرف د دلی دو ته لاړو مونږ ما خام بدل تموس کوو یا ربا زمونږ د مشر تم په عمر کې برکت واچي خوشاله ورته نصیب کې ربا دړه ارمانونه پوره کی اے پاک پروردگار ته زمونږ راضي شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ټول ته دا افتاواری پروګرام مبارک شه